بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن علی رحمان یم او زما تر څنګه سات موږ موجود دي د سردار فنیسی تاسو په سوشل میډیا باندې د دې چې کوم بیانونه دي کوم ویډیوز دي هغه تاسو ته کتلي نن دوی د خان بابا زیات تر راغلي د خان بابا سره ملاقات وو زموږ هم د خان بابا سره انټرویو وو په هغې کې د ملاقات شو غوښتل مې چې دوی سره یو څو خبرې وکړو د دوی سره د دوی په ژوند باندې د دوی په کار باندې خبرې صاحب څنګه یې صحت ښه دی؟ الله فضل الحمدلله تاسو سبق د کوم ځای ته ورسوه حفظ دې وکړه د پلار مرګ نه بعد آیا تاسو چې کومه لاره خپلې د پلار په نقشه قدم مخې ته کړم الحمدلله ستاسو ډېر دواګانې دي زموږ ټول ډېر دواګانې دي موږ دواګانې رالي دي الله د هغې دواګانې قبولې کړي شکر الحمدلله ورته حفظ د والد شهادت نه پس ما د حفظګاه سره کړو نو حفظ ما د څلور بارې باندې انشاءالله 12 فروری باندې زما سترګې ده په جامع عثماني کې په کندهار کې او انشاءالله دې نه پرېږدي علم دی او نور ملګرو همدغه وخت کې ډېر دواګانې کوي مستقبل لپاره زموږ همدغه څوک دی د قیامت د سبا پورې د سهاره پورې انشاءالله دا توجه نوم او انشاءالله د ما د والد صاحب نوم دا موجود دي انشاءالله دا موږ دنه پرېږدو انشاءالله کله تاسو مدرسې ته ځئ سبق وایئ آیا کوم وخت باندې تاسو پرې د خلکو پروګرامونه ځئ آیا یو سړی وو چې زه تاسو پروګرام نه غواړم آیا د چا پروګرام ته ځئ که نه صرف خپل پروګرامونه کوئ نن زما خبره ده چې ما ډېر مخکې کلیپ کې ویل چې دا وخت لا زما د بیان نه دی ځکه چې ما سره خو دومره علم هم نشته چې دا کوم ټوله به خبره کوم نو هغه د والد صاحب نه زده کړه د والد صاحب نه مې زده کړه او هغې د والد صاحب باندې موجود انشاءالله نو زه خو دا در پروګرامونه نه یم دا شیخ ادریس صاحب ډېر خلک دې پېژني الله د عمر د برکت وکړي او الله هغه علم داسې دې ورکړی چې هغه ته خدای ته بیا سړی انکار نه شي کولی نو په دې وسیلې باندې دا دوه پروګرامونه په زموږ پروګرامونه نشته او موږ مقصود د خالي او زیارت او جمعې زیارت پرې یو ورځ به چې زه کور ته راشم او جمعې په ورځ مازدیګر لمونځ به زه بیا مدرسې ته دغه زما اخر تاسو والد صاحب چې تاسو د خپل والد صاحب په شکل باندې روان دي خلاصې آیا د پلار چې کوم دغه دی هغه به راژوندي کوئ د پلار په نقشه قدم باندې به ځئ هلته شان دی دغه به کوئ که نه انشاءالله ما دې وخت کې به ډېر پښتانه وي او ډېر خلک تاسو ګوري تاسو یو ویډیو زه بل ورځ ما ته یو کس راولېږلی چې زیاتره هغه خلک چې ستاسو په نوم باندې هغه د مدرسې لپاره د جومات لپاره هغوی پیسې ګورئ آیا دغه خلک تاسو رالیږلي دي تاسو ورته ویلي چې ورشئ پیسې راولئ خبره خو دغه ده چې بعضې خلک زموږ په سر باندې چاندې کوي او چاندو د وجې چې زموږ نوم بدنامېږي زموږ د عزت باندې د ژبې عزت او ذلت د الله تعالی ورسي عزت او ذلت د الله تعالی ورکړي ځکه چې الله مالک دی قدوس دی رازق دی هر څه الله تعالی ورکړي نو دغه د دې پیغام ورکوم د پښتنو ته چې زموږ په سر باندې چاندې کوي زموږ په سر د چاندې مه کوئ او تاسو ته موږ په ویډیو کې نمبر هم درکړو چې په نمبر باندې موږ سره موږ رابطه ساتئ او څوک چې زموږ په نوم باندې ځان دپاره چانده کوي نو به دې موږ سره رابطه وکړي انشاءالله او دا زموږ په سر باندې پیسې چانده کول نو دا مو یو خبره ده چې دا حرام دی دا په حرام باندې لګوي نه دی حرام ځکه زما پیغمبر و چې حرام نه ځان وساتئ او د حلال خورئ تاسو به قیامت پر تاسو به شفاعت کوم تاسو به حرام خوره شفاعت کوي تاسو به شفاعت کوم دې دا حرام پرېږدئ او بل خبره دا ده چې په میډیا باندې دا ډېر نور کسان لګولي دي چې ستاسې توجه دې دی زما عزتمندو انشاءالله د خپل وخت الله ما کوم غرض درکړي دا کوم غرض چې دا د والد صاحب برکت او الله زمان دا غرض نه ختموي او انشاءالله زه به د خپل وخت ستاسې توجه یم د مفتي سردار علي حقاني شهید رحمه الله د خپل بابا جان د والد محترم شهید اسلام د هغه جانشین یم او د هغه فرزند یم انشاءالله زمان علاوه که څوک توجه وي کسانې توجه وي هغه ځان لري خو د ټولې دنیا لپاره انشاءالله د خپل وخت ستاسې توجه محمد صاد معاویه سال معاویه ستا نور چې کوم واړه وروڼه دي ستا نه کوم کشران دي هغه هم دغه ستاسو د پلار د والد په نقشه قدم هم روان دي او دا خبره ده بل ورځ زما کراچۍ کې اویس نو هغه ماشاءالله دا کلیپ کړو والله دا په دې برکت او جمعه برکت وایي چې هغه والله ماشاءالله د ټول بل زما ټول شریعت نواز هم
الله دومره جذبه ورکړې چې هغه په ګلې کارول یې کور په ګلې هغه دا چلوي چې توجه سرمایه حقاني زنده باد هغه دا چلوي نو الله ماشاءالله دومره جذبه ورکړې انشاءالله شي قدرمنو څنګه چې تاسو ته ما په سټارټ کې وویل چې دا د مفتي سردار حقاني صاحب زوی هغه بچی کوم چې تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ څونه بیانونه مفتي صاحب چې کله ژوندی هم یو څه بیانونه راغلي وو دي دغه کوم چې انداز دی د دې چې کوم نتیجه ده ټول د مفتي صاحب سره جوړه کړې دا مشرانو خبره د باز د ژالې نه د باد وشي فاصله نو څنګه چې مفتي صاحب دغسې په نقشه قدم باندې هغه هم روان دي په دعا به ورته کوو سپورټ کوو چې الله پاک مخ په وړاندې باندې دوی ورسوي او د دوی دا زندګي د دوی دا لایف چې کوم دی چې دا هم هغه شانتې جوړ شي چې څوک دا ونه وایي چې دا د مفتي صاحب دی چې د دوی دا پهچان د دوی دا ټول خلکو ته ورسي په ټول هر پاکستان کې خلکو ته ورسي چې دا د مفتي صاحب دی چې کوم ځای مې ښه د باید خوشحاله بریالي روانه خپرونه کوو خپل